बेटा بیا پدل راشنو پپخوانو نونو دی پری کپری وتل گردونا اچار نیکا بخیر ګلابه خوار مشه نیکا یا لکه دا ته په غرمه را پاسې نیک بخته یاره نیکه برچم کې د خاني د زوی واده و ډوډۍ لیتلی وم ها په کلي کې چې د واده خیرات پاتې نشي څه وکړو نیکه کلي ولس خو کول غواړي څنګه نیکه ته نه ورځې ډېرې مزېدارې وریجې پخ کړي ګورو به که نه زه ته اوس کلبه سنبالوه ډېره ښه ده نیکه زما دا څادر څپلې خو دا کوله باندې کېده دم ولا لا بچه ځه ځه پوله ځه ولی خانه خیر خو دی چرته خزا دی والله دی چرته راولې چې مونږ ته هم څه پته ولګي که نه د خواخي بیبي سلام له ورځه اشنا ورځه خو د یارانو برخه به پکې وي بلکل دا ټوله ستاسو خوشحالي نه ده خو داسې نه چې خواخي بیبي ته خو دې پته ولګي که نه کېنه سړیه کېنه دا د پټاخو زمانه نه ده زما پلان خدای پاکه د پاسه سره غرمه شوه او دا هلک لا تر اوسه د سکول نه رانغی کړېشه ته مې خو خواټې ټوک ټوک کې السلام علیکم سرور بیبي وعلیکم سلام لوی شي یا لکه تا سره د پلار د ډوډۍ غم شته او که نه ولې نشته سرور بیبي راتړی چوړمئ دا ته تر اوسه چېرته ایسار وې
په برچم کې وادو حجرې کې تماشا هلته لږ ودرېدم. ما تا ته سل ځله ویلي چې د سکول نن چوټي شي نو نیغ کور ته راځه، خو ته د چا منې؟ خیر دی که نه ترور بیبي دا خو پکې کله نه کله وي. ډېرې خبرې دې زده کړې. ښځه ته ورشه ډوډۍ وخوره، شابه ناوخته دی. بیا به ډېر ناوخته شي. وای نو ولې ته به وږې ګرځې؟ زه به هم داجي سره پټي کې وخورم. ښځه راشه نو دا زر یو څه خو بل ځای کې ګورې چېرته ایسار نه شي. پلار به دې وکړي بیا به درته قاري کړي، ډېر ناوخته شو. दाजी ढूंढे मेरा आड़ा वही दाजी हम ढूंढे शेर दाजी खुदा रस्ती जोम डेरोगे शेर अरे रापा से ढूंढे दाजी ताला संग हो दाजी 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 خورزه یا خورزه خدای خیر. خیر خدای بخیر کی خو ته لږ دا کټ سم کړه چې نادر خان ورته ډېر ولګي. ولې ماما جي پرور مې بیا څه چل شوی؟ ایش چلا باندې نه شوی نیکبختي اسی سر را باندې ګرځي. سم لرو ډډو خیم اوس خیم په زور مې سره سم لوي. دې به لګې خورزه تاله منډه کا لږ شنې چاوله پخې ښه ماما جي. او صدر خان چې ترشه دا شلبو کې ها چې هغه بابو صاحب پسې ولاړ شي ښه ورته چې شابه راشي او پلان یې یوستنه وایي هله منډه کوه شابه لویش. یاره ماما جي تاسو خو مانه سم پوخ مریض جوړ کو. وروره ته خپل سم علاج ولې نه کې؟ یوه دوره در باندې د مرګ تېرېږي. نو د څه علاج وکم؟ په ما څه شوي دي؟ ښه وایي درته که نه خورې چې د مرض پته ولګي نو ښه نه ده. نو د څه مرض د څه علاج؟ تاسو خاصې زورور یي. ماما جي د ده نور مه اوره، ته په خپله ښار ته روان کو چېرته سم ډاکټر ته یې وښیه. ښه دی وایي خورزې ولکه چې د بابو صاحب راشي که نه نو د سره پې سلا کوم. ښه ماما جي. जी बाबू से राغی ها ورته لږ صبر وکړه خورزې ته لږ دننه لاړه شه ورشه بچې ورته راځه. बाबू से राغی السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ټیک پشه ها دا چکر په سر راغلی او پټو کې به راغلی څه والا اوکې ما ته وګوره هې ده ټیک پشه ها بله جی تاسو مار سره دوی دل درکم نو بابو صاحب چای اوبه نه 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 بس خپل کور دی لاس مې وکړه ټیک پشه ها منه بس نه خیر السلام علیکم. وعلیکم سلام. ضرور بیبي راځئ बाबू से लड़ هلکه بکس ته ورته بابو صاحب څه په پته پوه شوې چې د نادر خان مرض څه دی؟ یاره دا ما ته خو په ظاهره روغ رمټ ښکاري تاسو کې نه نو بیا دا چپې پې درسه راځي. چپې یاره اوس په دې کې زه څه ویلی شم تاسو وکړه ستاسو خبره ټیک ده خو اچھا خبره چې زموږ خو ته شیله حواله ده نور کارونه خو د خدای دي. څه غم یې زړه ته اچولی دی خو ال نه وایي سرکوزي. ګورئ جي ستاسو د کور بنده دي د زړه د حال تپوس پتې تاسو کوئ کوز موزې شان دی پټ پټې ځان ویلې کو او په خوله خو لکه چې مهر والي. ځان لارې خیر کړي که نه ها
دین یو پونه سهار یو غرمه یو ماښام. ډېره مهرباني. بابو صاحب. ها السلام علیکم. وعلیکم. ما وی جی لږ خوشاله ساته ان شاء الله جګ جوړ بشي. بابو صاحب موږ ورته څه ویلي دي او د خدای فضل دی هر څه ډېر تېر نوره خوشحالي سي. دا یوازې په دې نه ده که نه، نو په څه ده بابو صاحب؟ خوشحالي د زړه خوشحالۍ ته وایي. د زړه خوشحالي؟ خوري په دې داروګانو خوړل تاسو له خولې له راوستو. تا به زه تر کومې خورم؟ لالا چې دارونه خو نه جوړېږي به څنګه؟ نو زه تاسو ته ناجوړه ښکارم؟ ناجوړه نور څنګه یي؟ یوه چپه چې در باندې راځي نو بیا د ځان د حاله نه خبر. چې بنده خورسکي او خوب کوي هغه ناجوړه نه وي. نو تا په دې 2 ورځو کې څه خوړلي دي؟ هر څه مې خوړلي دي، میوې، چرګان، نری غوښه. تاسو خو زه سمده کټ کړم. او دا ټوله شپه چې کټ کې ډډې په ډډې اوړې. بنده چې ټول په کټ کې ودي نو د شپې به څوک څه خوب وکړي خاوري. تا ته خو د خبرو دوا شوې ده. او دا بیا چېرته پاڅېدې؟ دې پټي ته ورښکاره کېږم. خدایه پاکه د پټي نه څه غواړې؟ سړي پکې شته که نه کار کوي. لالا ته کښېنه، زه تا ته یو خبره کوم. بیا مې څه ته کښېنې؟ ته خفه کېږې خو به نه که نه؟ ولې؟ ته ما خفه کړې څه؟ نه نه وروره، زه خو ستا د خوشحالۍ خبره کوم. وایه. زه غواړم چې د دې کور په غولي کې یو ځل بیا د نادر خان طبیعت اوس څنګه دی؟ ښه دی. نن مې پټي کې یو نظر لیدلی و. یې سړیه هسې یو فکر مې کو. بیا دې خیري. تا نادر خان بل واده ولې نه کوي؟ بل واده ولې نه کوي؟ خو زه ته څه خبره؟
او زه خو وایم چې ډېر ښه به وکړي. نه نو څوک وایي چې بد به وکړي؟ وایي نو ته ورسره خبره وکړه که نه؟ د څه خبره؟ ته واده نور د څه خبره؟ ولې څوک دې وله خوښ کړي دي څه؟ ته لږ ما ته وګوره. ها وایه څه وې؟ د کور بنده دی زه خو وایم نور پې ځان ته رانږدې کړو. دا تا پکې لکه مټه په وکړه. خوښه دې نه ده چې شکیلې دپاره د خورزې سره خبره وکړي؟ زه په خپله ورسره څنګه خبره وکړم؟ وی د دواړو کورونو مشر یې څه بده خبره خو نه ده. اول ته د مریم نه ځان پرېږده بیا به ګورو. خوښه مې ده اډو سباله به ورکره لاړه شم. زما دپاره به د دې نه بله د خوشحالۍ کومه خبرې مامي. ماما دې خفه کېږي هغه چې نادرخان ته ګوري نو زړې دوړېږي. ولې نه مامي خپله وینه ده چې تاسو را باندې نه خفه کېږئ نو څوک به خفه کېږي. نو بس په دې سلا شوه زه به دې اوس ماما سره خبره وکړم. وای نو ګینې تا مې لا ماماجي سره خبره نه ده کړې؟ هغه ته خو لا ما خبره نه ده ښکاره کړې که نه لورې. ما وی چې لومړی تا نه تپوس وکړم. ښه ټیک ده ته د هغه سره خبره وکړه نو موږ به که خیري خواږه درور. او ته دې هم د رور خوله بوی که که نه؟ نه مامي هغه به پکې څه وایي؟ نه که نه لورې د اختیار خاوند دی هسې نه چې موږ خبره ښکاره کړو او هغه بیا رستو شي. نه نه زه به ورسره داسې په چل کې خبره کوم چې نه به رستو کېږي که خیري. مامي تا خو دغه بسکټ هم وانغسته دا واله وخوره که نه؟ نه بس دې لورې په کور کې راته ډېر کارونه په سر پراته دي زه به اوس لاړه شم. تا ته خو پته ده چې زه په کور کې نیم نو شکیله ټک ته ګوتې نه وروړي. مامي تا ډېره نیازبین عادته کړې ده چې خپل بامبیړې په سر پریوځي که نه نو نیازبینتوب به هیر شي. ښه ده زه لاړم. ښه مامي خوشحاله اوسې. په مخه دې ښه شه. خوشحاله خدایه پاکه ستا ډېر ډېر شکرونه دي چې تا زما د زړه م واورېدل. نیکه والله چې ډېر خوند یې وکړو. دا ته کله راغی؟ تا چې شپېلۍ واله نیکه که زما منې که نه نو ځان له څه غم وکړه. د څه غم؟ ته واده که نه سله مې په غم اړې. غمونه به دې کم شي که دې خدای کو د ځوانۍ د اور به دې ریز مریض کي او ستا د شپېلۍ د اواز به د هر څه لمبه کي. څه فکر یې وړې نیکه؟ ګلابه ښکته پټي کې دې ماله وګرځوله که نه؟ راجی هغه د کشر نیکه م راغی. داسې دي بچي؟ ښکار دی داجي ښکار. ښکار؟ دا دې په څو ویشتو؟ دا مې په دې وویشته. دا ولې؟ دا دې ولې ویشتو؟ دا مې ولې وویشته؟ او دا دې ولې ویشته؟ بابو صاحب دا بیا دې راته د سستنه واله. دا د ذهني سکون دپاره د آرام دپاره. نو په ما څه چل شوی دی؟ که د چل پته ولګېده نو بیا خواري د څه ده؟ هېڅ چل نشته زرداد خان لالا. آخر بني ادم دی کله ناکله خو نه جوړه کېږي که نه. دا څنګه ناروغتیا ده بابو صاحب
چې نه پرې په خپله پوهېږو نه مونږه ځان لا د خیر کې زه راځم خبره کوو راځم تا د نادر خان سره خبره وکړه څه خبره ته واده که نه په هغه د مرګ چپې تېرېږي او ته یې د واده غم وړې وایي نو صفا سپینه خبره ورسره وکړه چې کیسه اوسېږي ښځې زه خو یم چې وړومبی د بیمارۍ مړونو معلومه شي بیا به ګورو وایي نو دا څنګه بیماري ده ښځه مړې چې هر څوک یې په پته نه پوهېږي سبا له ورسره ښار ته روان یم ګورو چې هلته ډاکټران څه وایي په خوار مې ډېر زړه سوځي سوان زلمی بني آدم دی تا نه پرې زیات خفه کېږم خو څه وکړم په ظاهره خو ما ته هېڅ بیماري نه معلومیږي زه جګ جوړ یم ډاکټر صاحب خو دوی یې مام کړی او ځانم نو بیا دا چپې دا بېهوشي ته په ځان پوهېږې پوهېږم ډېر ښه پوهېږم ماما جي خو تاسو زما په ژبه نه پوهېږئ ته په ذهن څه بوج محسوسې څه پریشاني څه خفګان هېڅ هم نه ډاکټر صاحب پریشانۍ او خفګانونه خو د ژوند سره تړلې خبرې سم کله خوشحاله او کله خفه یم د خفګان څه وجه خو به وي د بنده دړه چې کله هوا شان وکړي نو د هغې خو هم څه وجه نه وي ډاکټر صاحب ډېر ښه ما ته خو ډېر ذهین سړی ښکارې ډېرې ښایسته خبرې کوي مهرباني واده دې کړی دی خو زما یو زوی شته ډاکټر صاحب خو خبره ده ډاکټر صاحب هېڅ خبره نشته ډاکټر صاحب زه ډېر خوشحاله یم ډاکټر صاحب تا څه ویل چې ډاکټر صاحب ټبر یې په حق رسېدلی دی خو خیر ژوند او مرګ یو بل سره تړلي څیزونه دي بل واده مو ورته نه دی کړی کو بوله که خیر خدای دې وکړي
دا ګولې د سموده وخوري ان شاء الله آرام به ورته راشي. ډېره ښه ده شي. یو منټ. دا یو بل ډاکټر دی، د سره هم لږ ووینئ. بل ډاکټر؟ او ذهني امراضو ډاکټر دی، هغه به تفصیلي معاینه وکړي. ذهني امراضو ډاکټر. ته خبرې په نادر خان د ذهني بیمارۍ आवाज شوی دی. داسې بیماری خو نه ده چې علاج نه کیږي. څوک وایي چې علاج نه کیږي؟ خو ته خبرې ذهني بیماری څه ته وایي؟ څه ته وایي؟ لیونتوب ته. خدای دې نه کیږي. تاسو وایي اوس د خپلې لور فکر وړم. تا ته څه وایي ها؟ ما چې څه وویل تا ښه واورېدل. نو خدای به ولې جوړی نه څه؟ چې جوړ شي نو بیا به ګورو. ما چې د مریم سره خبره کړې ده. ما سره لا چا خبره نه ده کړې. اوانې تم په خوله ناست کېده. او که مریم ما ته پخپله ووایي نو بیا؟ مریم دې ما سره خبرې وکړي، زه به یې پرېږدم. دا بیا کوم خوا روان شوې؟ بېګا پې بیا ښه درنه چپه تېره شوې ده. نن یې بل ډاکټر له بوځم. کوم ډاکټر له؟ په ښار کې راته چا د ذهني بیمارو یو ښه ډاکټر ښودلی دی، هغه له. मामाजी په خیر आले. لویه شي بچې، لویه شي. راځه मामाजी کېنه. نه کېنم نه. نادر خان څه شو؟ اخو دننه په کوټه کې دی. ځي نه؟ کم خوا ماما جی؟ وای کم خوا؟ ډاکټر له به نه ځې؟ ډېرو ګرځېدو په ډاکټرانو ماما جی. زه خو ویم چې خوره بچې وخت هم تې اخیستی دی او په ټول کلي کې ګنګوسې دی چې د نادر په مزغو څه چل شوی دی. ولې راپورې د خلک خندې بچې؟ راځه چې ځو. په مزغو زما څه چل شوی دی، خلک تاسو پورې خاندي. عجیبه ده. خورځې د دې خبرو ته فکر دی لکه چې مونږ خو د داړو سویونه. لالا ووینه که نه ډاکټر تا ته به هغه څه وایي؟ خورې
حاجی څه مرض خو دې خاص نشته سوچونه ډېر مه کوه او دا ګولۍ درته لیکمه دا د شپې یو یو ګولۍ اچوه ښه خو نور ته بلکل ټیک ټاک دی یو لسم نمبر تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کې مریض څوک دی زیم ډاکټر صاحب دوی راته وی چې ناجوړی تاسو خدای مې دی جی ها ها که تکلیف نه نو تاسو به له ونه بهر انتظار وکړئ ښه دی مهرباني کښېنه مهرباني ښه وایه که نه څه وایم ډاکټر صاحب څه خو وایه که نه وختونه څنګه تېرېږي هغه وی وایه که نه څنګه تېرېدل وختونه ما وی چې کاڼي مې په سر راورېدل وختونه د وختونو نه ډېر ګیلمن ښکارې وختونو له جولای د سکروټونو ډکه کړې ډاکټر صاحب ګیلمن خو یم همت پکار دی وختونه خو په خپله انسان ته سلامي شي انسان بني آدم ډاکټر صاحب دا د دوی نوم پرې تهمت دی تهمت خندا ده ولې انسان خو د مینې مجسمه ده او دا دنیا پې ښه ښکاري انسان پړانګ دی پړانګ ځنګلي ځناور انسان او ځناور کې ډېر فرق دی ځوانه هیڅ فرق نشته ډاکټر صاحب انسان صرف خپل بدن پجامه پټ کړی دی نور په پړانګ او انسان کې هیڅ فرق نشته پړانګ چې در باندې حمله کوي ته به یې وینې ځان به دې په ډډه کې خو انسان نه ښکاري ډېر د لرې نه صرف ګوته خوځوي او ډاکټر صاحب صرف ګوته او بیا د وینو لښتې وبهیږي کورونه تاله ترغه شي د کلاشنکوف یوه ګولۍ په زانګو کې ملاس د ماشوم د سر نه د سترګو په رپ کې د مور مینه وتروړي د پیغلې ژوند خاورې ریشي دا هر څه دا ټول د یوې ګولۍ کمالات دي د کلاشنکوف د یو باړ د یو باړ د یو باړ وایه وایه ما څه ګناه کړې وه ډاکټر صاحب په زانګو کې ملا زما د ماشوم څه ګناه وه زما د کویدنچې خور پیغلې خور څه ګناه وه ډاکټر صاحب څه ګناه وه دلچا خندانه نه مالا راشه مالا وی دلچا نه دا ترون نه هغه دی دولې په کلار نشو د کلاشنکوف یو نامعلومې ګولۍ
ستبا کم ډاکټر صاحب زما کور تعالی ترغه کو پزانګو کې ملاس زما د یو کال ماشوم سره خپل مور په خپل وینو کې لمبې تلې پریوته زما کوی د نشوي خور د خپې د مازورتیا په وجه باندې همیشه لپاره په کور کې ناسته تا ولې ډاکټر صاحب تا ولې زه د خپل ټبر د مرګ دعوه په چا وکړم زه د خپلې خور د ویرانه ژوند تپوس د چا نه وکړم د چا نه بدل والم ډاکټر صاحب د چا نه بدل والم وسله شه که ستا غوندې ځوانان د ژوند ناکردو ته داسې سلامي شي نو دا تیرې به څنګه روکې شي ډاکټر صاحب زه په یوازې ځان څه کولی شم ته ډېر څه کولی شې ستا دا ژوند نورو دپاره مثال ګرځېدی شي په خپل همت په خپلې ژبه او په خپلو خبرو د دغې جهالت خلاف جهاد شروع کړه خو ډاکټر صاحب دا ممکنه ده په دې دنیا کې هیڅ کار ناممکنه نه دی زما مور ترور بیبي ولې سردار ته څه یادې د سکول سبق زما مور ترور بیبي ما د سکول کې ملګري وای ستا مور څه شوه سردار بچه څه ستا مور یم که نه زما ملګري خو وایي زما مور مړه شوې ده هسې وایي هغې هسې وایي ستا مور زه یم بچې زه ستا مور یم که نه مامي په خیر راغلې لویه شي مریم بیا دې سترګې لوندې دي څه چل دی کې نه مامي هسې دې سردار ته چې ګورم نو زړه مې رژېږي سردار اوس لوی شوی دی له خیره تا سره یې څه غم دی سبا به که خیري زلمي کله کله داسې تپوسونه کوي مامي چې زړه مې ورسره ارې شي شکرونه وباسه چې پلار یې ژوندی دی خدای به هر څه سم کړي بس مامي دوا کوه چې د زړونو دا بوج هم سپک شي نه ښه دی له خیره د ډاکټر نه خو بلا نه راغلي نه مامي ماما جي مې څه وایي ماما خو دې وایي چې ډاکټر ورله ډېره تسله ورکړې ده بیا خو به پې چپه نه راغلي نه مامي د میاشت نیمه کې خو خدای پاک خیر کړی دی نو بیا څه وی چک جوړ دی که خیر خدای دې جګ جوړ کړي مامي نو ته ډېر څه کولی شې ستا دا ژوند نورو دپاره مثال ګرځي او په خپلو خبرو د دغې جهالت خلاف جهاد شروع کړه سمګار مارونه خو به پوره شي که نه وروره ښه نو ډاکټر صاحب زما خورۍ خو بالکل جګ جوړ دی که نه مې نادرخان ناجوړه کلو دی خو اوس یو نوی بني ادم دی او د ژوند هرې پېښې ته ډال کړې سینه ولاړ دی ولې نادرخانه ډاکټر صاحب ستاسو خبرو ما کې د ژوند لویه حوصله پیدا کړه او زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم ډېر زیات دې کې د مهربانۍ څخه دا خو زموږ فرض دی مبارک شه جی ستاسو مبارک شه ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ځو ډاکټر صاحب بس جی اجازت دی مهرباني
په مخه مخه السلام علیکم. په مخه مخه. السلام علیکم. عيش کا برخورده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظر خانه زه د لور پلار یم خو نن ستا د پلار په ځای خپل ټبر ته د خواست ټولی وړم ماما جی د څه دپاره چې دا د خپله ټوټه ستا جولی کې واچوي خو ماما جی زما د خور په سر به څوک لاس دي زه دا به زما د کور ښایست دی داسې ماما جی زما شرافت الله بچی د انګلند نه را روان دی اخله واده کوو واده کوئ د چا سره د مریم سره خو ماما جی په یو شرط سرکوزیا څه شرطونه راتګ دي چې د مریم د ډولۍ جنجانو سره به وصله نه منظور او بچو زما م یو شرط دی ستاسو څه شرط دی ماما جی چې ستا د ډولۍ سره به م بې وسلې منجان راځي